عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار كذا في الترغيب. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د رمضان مبارک په هره شپه او ورځ کې د الله تعالی له طرفه دوزخ قیدیان پرېښودلی شي، دوزخ قیدیان پرېښودلی شي، او د هر مسلمان دپاره په هره شپه او ورځ کې یوه دعا ضرور قبلیږي. په ډېر روایتونو کې د روژهدار دعا قبلېدل راغلي دي. بعضې روایتونو کې راځي چې د روژه ماتي په وخت کې دعا قبلیږي. خو مونږ خلک په خوراک داسې ورپرېوځو چې د دعا غوښتلو وخت راته چرته وي، بلکې د روژه ماتي دعا راته هم نه یادېږي. د روژه ماتي مشهوره دعا ده: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. اے الله، هم تا د پاره مې روژه ونیوله، هم په تا مې ایمان راوړی دی، هم په تا باندې توکل کومه او ستا په رزق روژه ماتوم. د حدیث په کتابونو کې دا دعا مختصره ده. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه به د روژه ماتي په وخت کې دا دعا کوله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اے الله، ستا د هغې رحمت په صدقې چې هر څیز ته شامل دی، دا دعا غواړم چې ته زما بخښنه وکړې. بعض یو ځینې کتابونو کې په خپله د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا دعا نقل شوې ده: یا واسع الفضل اغفر لي. اے د لوی فضل خاونده، زما بخښنه وکړې. نورې هم ډېرې دعاګانې په روایتونو کې راغلي دي، خو څه د یوې دعا خاصوالی نشته. دا دعا قبلېدو وخت دی، دا د دعا د قبلېدو وخت دی. د خپل ضرورت دپاره دعا وغواړئ. که درته رایاشي نو ما ګناهګار پکې هم شامل کړئ، ځکه چې سوالګری یم او د سوالګري حق وي. چشم پیسے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا ور کام ہمارا ہو جائے. وای د فیض د چینې نه که یوه اشاره وشي، مهرباني به ستا وي او کار به زمونږه وشي. ورونو، د رمضان مبارک دا بهترینه میاشت ده، دا مه ضایع کوئ. په دې کې هره لمحه او هره ګړۍ د الله تعالی په اطاعت کې تېره کوئ. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.